صحیح ده چې کوم د طالبان د دوره حدیث نه فارغ شو، صرف هغه طالبان چې دوره حدیث نه فارغ یا کوم متخصصین دي ماورد دلته تخصص ډېر ښه روان دی، ډېر زبردست. دا ګور دا کتابونه د متخصصینو د خپل مقالات لیکلي او ډېر ناشنا مقالات ما چې ورته وکتل، استحسان بالاثر بالاجماع بالقیاس بالضرورات. دا ګوره ما نامل مخکې ورځو کې په لاهور کې یو څو علما راغلل د قیاس او د استحسان تپوس یې کوو، وایي مونږ ویلې دي خو پوهېږو پرې نه مونږ پرې لږ پوه کړه. ما یې لکه دې باندې خو 1 غنټه تقریر کېږي، دا خو ما څه دې دونه وخت کم دی. خو خیر بیا څه تمهید مو ورته کېښود، لږ معمولي او 2 مثالو کې مو ورته لږ وضاحت وکړو. داسې نور عصر حاضر میں اسلامی قضا کا نظام، فقی قانونی عملی چیلنجز اور تعزیر بالمال اور مروجہ ٹیکس کا تقابل او دا ګور دا واقعي تعزیر بالمال کې زموږ فقها وایي چې جایز نه دی، او بیا د هغې اجماع ده نن سبا په تعزیر بالمال، بالکل اجماع ده امت ته بینه. داسې نور هم دي. دا ګور دا دومره زبردست او ښایسته مقالات لیکلي. ما مولانا صاحب ته وویل چې ما دا دغه کوه، څه نوم دی لکه مفتی شیر اسلام صاحب، شیر اسلام، شیر خو پېژنئ تاسو که اسد الاسلام. نو ما مفتی صاحب ته وویل چې دا ما ته راولېږه، زه به لږ وګورم یو بوټی. او بهر کې خو دا څومره حضرت مولانا محترم قاری صلاح الدین صاحب شو او زین الله احسان شیخ نگران دې د دې مقالې داسې نور هم دي. نو دا ډېره زبردسته خبره ده. یعنی دا تخصصات خفه کېږئ مه نن سبا د تخصصاتو نه څه شی جوړ شوی دی. گر بیٹے مفتی بنے، گر بیٹے حکیم بنے. صرف هفته کې یو ځل ځي او یا په هفته کې د بچارت نه کوو، هسې خپله رایه وی په ټیک ده ښکلې به شي، طاقت به وي. موږ خو څه په هفته کې یو ځل ځو مفتي دنه جوړېږي. او چې سبا دنه څوک تپوس وکړي، ما نه خپل یو کس تپوس وکړو، وایي په خسي څاروي قرباني کېږي که نه کېږي؟ رسول الله مبارک ته په کومو ګډانو کړي موجود دی. وایي دلته خو یو مفتي صاحب دغه وایي چې اندامونه یې کم دی نه کېږي. ما یې ځان اوس په د دې اندامونه وله شمېره ګټله اوس عقل. نو دا قلوی غم دی چې بس دغه اړه یې تیږه اوچتۍ لاندې مفتي اعظم پروت دی. نو دا خواري غواړي، ډېر محنت غواړي، خواري ممارست غواړي، کتابونه کتل غواړي. او خیر زه خو چا تنقید نه کوم، دا چې خپل دغه دی استطاعت کې څوک به کولی شي، څوک به نه شي کولی، خو صرف د دې دغه کومه خراج تحصیل کوم. ډېرې ښایسته تا 2 کاله مقالې پې لیکي او ښه مطالعه پې کوي. الله دې ورله مضبوطه نور ترقي او برکتونه ورکړي. نو چې کوم د متخصصین د دورې طالبان دي ما طرف نه یاد